السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د نوې ویډیو سره تاسو خلکله ویو ملګرو امید لرم تاسو ټول به روغ خوشاله وي د ژوند په مزو ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو سره د اویس شهید د مور باره کې یو هم خبر را مخې ته کوو چې د اویس شهید مور د قاتلانو باره کې نوې پیغام کې څه ویلي دي چې تاسو ته دې پوره معلومات نه ځان خبرو غواړئ کو اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نوې سبسکرایب کړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تلې نشان څخه مخه وهه موږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانه ملګرو د ویډیو کتونه مخکې تاسو ته دا یادګیرونه وکړو چې اویس د بختور شاه زوی د ضلع چاسري په خلیچن علاقه کې اوسېدو. بختور شاه ډیر غریب سړی او ډیر ښه سړی خو مو بختور شاه په ضلع خلیچن مندني کې اوسېدو. په مندني یو کلی کې اوسېدو. هغه کلی کې بختور شاه داسې جنگ جګړې نه وې کړې چې هغه وجه باندې بختور شاه بدنام شوی وي او نه بچو جګړې کړې وي، خو بیا هم د بختور شاه زوی اویس چا ډیر بېدلدۍ سره شهید کو. اخر پس وجه د هغې نه بعد وجود کوشش شروع هو چې راووتلې پیدا شوي وو چې د دې یوې جینۍ سره تعلقات خو هغه وجه هم دروغ وه. قاتلانو هسې وجې وو قاتلان تېز سوځېدل. اوس د اویس شهید د قاتلانو کې د مور یوه هم خبر راغلی دی. مور یې وایي چې زه هېڅکله هم داسې نه غواړم چې زما بچی دی څوک بېګناه مړ کړي او زه د هغوی تپوس ونه کړم. زه به د حکومت نه دا غوښتنه لرم، زه به حکومت نه دا بار وایم حکومت ته چې زما د زوی قاتلان دي پانسي کړی شي. خو چېرې زما د زوی قاتلان پانسي کړی شو، نه به سبا څوک جنسي زیاتۍ کوي، نه به سبا څوک بېګناه قتلونه کوي. زه په دې هم د الله تعالی نه شکرګزاره یم چې زما بچي سره چا جنسي زیاتۍ نه دی کړې. زما بچی ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی. خو بیا هم حل کوئ چې ستا بچی بېګناه نه دی، خو زما بچی بېګناه دی. ځکه چې کله یو د ګل غوندې زوی یو د ګل غوندې ټوکره د کور نه لاړه شي، کور به خالي خالي پاتې شي. ما ته اوس کور خالي خالي پاتې دی. زه اوس د هغه کتابونو ته جارم، زه اوس د هغه کورسۍ ته جارم چې په کومه کورسۍ به اویس ناست دی، خو کاش اویس نشته دی. دوستانو وایي زما قاتلان دي سړي عام پانسي شي. دوستانو قاتلان پانسي کېږي که نه پانسي کېږي، پوره حقیقت په راځي. دوستانو اوسه پورې زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، ترې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي. والسلام.